बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम خوږو اوریدونکو مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله نه امید لرم چې تاسو بروغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ په دوستانو چرڅا دینه ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخته شوې ده چې ظالم سویره پسیدلې دی خپل بوډې مور او پیغله خورې ډیره زیاته بے دردی سره قتل کړ دي ولې قتل کړ دي واجه سوا ګناي سره کړی و دوستانو دی باندې کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم کته ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي ترڅو موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د چرڅا دی چې ظالم زوی را پسیدلې دی او خپل مور او پیغله خورې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل کړي دوستانو زمانہ آخري ده د مشر کشر تمیز مونږ نه ورک شوی دی د کشرانو سره مینا کون کې د مشرانو عزت کون هغه مور چې الله پاک یې چې حضرت حارثه بن نعمان چې کله قرآن شریف تلاوت وکول نو الله پاک ویلیو چې جنت باندې د قرآن شریف اوروي ولې چې دغه خپل مور داسې خدمات کړې دي خو نن سبا موږ ځوانان چې دي هغه پبجي گیم کې ولې چې هغوی د قرآن او سنت نه لرې شوي دي پبجي گیم او آیسو نشې ته ناست دي آیسې نشې هم څه دپاره کوي چې موږ چې پبجي گیم ښه ټیټ وکړو آیسې نشه دې دپاره نه کوي چې موږ به کار ډېر وکړو هغوی چې ډېر پبجي گیم نو دې خبرې واجب باندې مولانا مفتی سردار علي حقانی شهید د نشیانو پسې او د نشه خرڅولو پسې راخستی وه او هغه بیا پکې شهید کړل شولو خو دوستانو د معاشري ذمہداري صرف او صرف د په ملایانو نه د په مونږ هم د صحیح حصہ مونږ هم دا چې مونږ خپل حصہ د معاشري فلاح او بهبود دپاره پکې واچو دا زوی چې راپسېدلی دی صرف او صرف د واجب باندې خپله مور او خورې قتل کړي دي چې هغوی ورته وایي چې آیسو نشه مه کوه د پبجي گیم مه کوه دې نه مخکې هم پبجي گیم د واجب پورا خاندان ختم شوی دی آیسو نشې واجب باندې پورا خاندان ختم شوی دی خو دوستانو یا خو ریاست څه نه کوي یا حکومت څه نه کوي آیا د آیسو نشو والا چې د ریاست او حکومت نه بله تر دي دې دپاره تاسو به راوځئ زه به راوځم موږ ټول به د دې لپاره راوځو خپل د بچیو د مستقبل دپاره به راوځو چې بیا یو زوی چې ده هغه نشې په حالت کې خپله بوډۍ مور پیغله خور قتل نه کړي دوستانو دې باره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رایې سره ضرور وکړئ والسلام